الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به غمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا منازلكم بالصلاة وبتلاوة القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم القرآن فله دعوة مستجابة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مسلمانانو، مجلس مبارک دی، ناستم مبارک دا، راتلل مبارک دی، وینا اوریدل مبارک دی. د قرآن د ختم نسبت سره دا مجلس جوړ شوی دی، دا پروګرام جوړ شوی دی. زمونږ ستاسو د ټولو حاضري دی الله قبول کړي، او د دې ماشومانو دا ختمونه دی الله د علاقې دپاره د هدایت او د خوشحالۍ ذریعه وګرځوي. ماشومان ستاسو مخې ته دي، د دوی د قرآن شریف ختمونه دي. دغه نسبت سره دا پروګرام جوړ شوی دی او موږ تاسو را جمع شوي. زما محترمو، کله چې قرآن یو بنده ختم کی، حدیث کې راځي ان الرحمت تنزل عند ختم القرآن. قرآن ختم شي د الله د طرف نه خصوصي رحمتونه نازلېږي. دی وخت کې په تاسو باندې، ستاسو چمګاون باندې، ستاسو علاقه باندې د الله د طرف نه خصوصي د رحمتونو باران دی. بنده قرآن شریف ختم کی، صلی علیه عند ختمه 60,000 ملک، د دغه کس دپاره 80,000 فرشتې د بخښنې دعا غواړي. کم مجلس کې قرآن ختم شي، الله په زرګونو فرشتې راولېږي او هغه فرشتو ته الله پاک حکم وکړي د مجلس کې څوک کم سوال کومه دعا کوي، تاسو په دعا باندې آمین وایي. فمن وافق تامینه ولا تامین الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه. د چا امین د فرشتو د امین سره یو ځای شو، مخکینی ټول ګناهونه ورته الله معاف کوي. او بل روایت کې راځي من ختم القرآن فله دعوة مستجابه. قرآن سو ختم کی داغه سوال داغه دعا قبلی. انس ابن مالک رضی الله عنه یو صحابي دی، داغه معمول بدو چې کله به قرآن شریف په خپل ختم کو، کور کې به خپل اهل او عیال را جمع کړل، وی راځي په شریک باندې دعا غواړو، ما نن قرآن شریف ختم کړی، د قرآن د ختم نه پس دعاګانې قبلي. دا خو ګڼ ماشومان دی، د دوی د قرآن شریف ختمونه دي. دا زموږ ستاسو سعادت دی، خوش قسمتي ده چې الله پاک موږ تاسو له په دې مجلس کې د شرکت توفیق راکړو. دا الله شکر ادا کول، ان شکرتم لازیدنکم. الله فرمایي چې تاسو زما د نعمت شکریا ادا کړه، زه به درته نعمت زیاتوم. نن ستاسو بچی 13 سپارې قرآن ختم کړي، د الله شکر ادا کړو. که په دې نعمت هم د الله شکر ادا کړ، دا بچی به درته الله د قرآن حافظ جوړ کړي، دا بچی به درته الله عالم جوړ کړي، دا بچی به درته الله د آخرت توښه او صدقه جاریه جوړوي. زما محترمو، دا بچی دا ځان دپاره د آخرت توښه او صدقه جاریه جوړوي. حدیث کې راځي لیس له ولد انقطع اسمه. د کوم انسان چې اولاد ني، د نوم به د معاشرې نه ختمیږي. تاسو ګورئ په خپل کلی کې، علاقه کې، چم گاون کې چې داسې کس وفات شي چې داغه بچی ني، داغه اولاد ني، یا الله بچی نه دی ورکړي، یا د واده نه دی کړی، او دی وفات شي، او څو ورځې پس د تذکره ختم شي، د نوم ختم شي، د خبرې ختم شي، د یاد ختم شي، او داسې وخت راشي چې د خلکو نه د قبر امیر شي. او دا چې پلار وفات شي او ماشومان بچی تی پاتې شي، دلته د مدرسه کې سبق وي د قاری صاحب سره، او تاسو د یو بل نه تپوس کوئ لکه دا ماشومان څوک دي، ولې دا ته پیژنې نه، دا د پلان کې ماما زامن دی الله دی وبخي، دا ته پیژنې نه، دا د پلان کې بابا نوسی دی الله دی وبخي.
ستا بچی ته چې خلک ګوري ته به ورته یادېږي دعا به درته کوي ستا نوسي ته خلک ګوري تا ته به دعا کوي ستا نوم به ژوندي دا بچی به د نیک اعمال کوي دعاګانې به کوي منځونه به کوي تلاوتونه به کوي او دا ستا د پاره د آخرت توښه ده او صدقه جاریه ده حدیث مبارک کې راځي د کم مور پلار بچي په ناظره باندې قرآن شریف ختم کی د مور پلار مخکینی ټول ګناهونه الله معاف کی نن ستا بچی دیر سپاره قرآن ختم کو د مور پلار عمل نامه صفا شو د ګناهونو نه د کم قاری شه چې د ماشومان ته دا قرآن ختم کړي د الله په ذات مې د قسمی کې دا ټول پاکستان ورکې د دې حق نشه ادا کولی دا شي خېګړې در سره وکړه دا شي هدیه درله درکړه دیر سپاره قرآن ختمېدل دا خو ډېر لوی سعادت دی خوش قسمتي ده د یو بسم الله دونه برکت دی د پیغمبرانو الله معجزات ورکړي د هر پیغمبر خپل خپل معجزاتو په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر تیر شوی دی عیسی علی السلام الله ډیر معجزات ورکړي یو معجزه داوا چې په قبرستان به تیرېده او قبر ته به وکتل ښکارېدل به ورته چې دې مړي ته عذاب دی د تراحت دی دا قبر د جنت باغ دی دا د جهنم ټوکړه ده یو ځل په یو قبرستان تیریږي او قبر ته وکتل په قبر کې اور بل دی مړي ته عذاب دی تکلیف دی باغلار باندې تیر شو سورزی پس زمانہ پس عیسی علیہ السلام په ما غلار را روان دي او پاغه قبرستان باندې تیریږي او ماغه قبر ته یو قتل قبر د جنت باغ دی راحت دی اطمینان دی خوشحالی دی حیران شو یا الله دی قبر کې خو اور بلید او دی مړی تعذاب نند د قبر د جنت باغ دی الله جبرائیل علیہ السلام رولېګ وې دا سړی ډیر نافرمان او ګناګارو او د وفات نه پس د یو ماشوم بچی د مور په غېږ کې پاتې شو او کله چې ماشوم د ګرځېدو شو د خبرو شو نو مور ورله انجیل لاس کې ورک او ماشوم په دی وړو خپو باندې د خپل کور نه روان شو او مسجد او مدرسې ته لاړ استاد ته مخامخ کېناس او هغه ورته شروع کړ بسم الله الرحمن الرحیم او دی ماشوم په دی وړه جبه باندې ویل بسم الله الرحمن الرحیم وی الله پاک فرمایل چې زما غیرت دا نه برداشت کړي چې د دنه پیدا یو ماشوم بچي په دی وړه جبه زما نوملی او ما ته رحمان رحیم وی ډیر بخون کې ډیر مهربانه او په پلار د جهنم اور بل دی په دی یو بسم الله می ولد پلار قبر د جنت باغ چې د یو بسم الله دونه برکت دی زمونږ تاسو بچي قران شریف په ناظره ختم کړي د الله شکر ادا کړو الله بم بچي حافظان علیمان جوړ زما محترم په خپلم قران وایو په خپل زنانو باندې قران وایو په خپل ماشومان باندې قران وایو معاشره کې ډیر خلک شته حالان کې دی وخت کې هر مسجد مدرسه ده هر کوڅه کې مدرسه ده هر محله کې مدرسه ده د بنینو مدارس دي د بناتو مدارس دي او په دې دور کې ډیر مسلمانان زمونږ رونه داسې شته چې قران شریف نه دی ویل یره ججبه ملواله د په قران نه راوړي میدان محشر ته قرآن راځي شفاعت بکی جګړه بکی القرآن حجت لک او علیک قرآن بیا پتا حجت جوړیږي یا بستا خلاف حجت جوړیږي قرآن بسو جنت ترکاږي سوک به جهنم ترکاږي څنګه به موږ وایو چې زما جبل واړو جبه خو ما قرآن له درکړي سترګې خو ما قرآن له درکړي تا اردو زده کړه پښتو دې زده کړه سندي دې زده کړه بلوچي انګریزي دې زده کړه ډاکټري انجینری د زده کړه لواري ترکاڼي درزیتوب مصریتوب او زمینداری تجارت دکانداری د زده کړه او یو قران ته د جبل واړه ده دا وزر بم چرته الله قبول نکي من تاسو له دا جبل الله قران لرا کړی دا داسترګي الله قران لرا کړی او د دې نعمت شکریا ادا کو په دې سترګو به من تاسو قران ته ګورو من قرأ القرآن نظرا مطی ببصره ما دام فی الدنیا څوک چې روزانه د قران شریف تلاوت کوي مرګ پورې د سترګو نظر به نه خرابي زینوا منازلکم بالصلاه وبتلاوه القرآن حدیث کې راځي خپل کورونه په دوو سيزونو باندې خسته کوي یو د قران شریف په تلاوت باندې او دویم په منځونو باندې نو چا قران شریف ویلي روزانه تلاوت کوي وخت مقرر کو چې دی وخت کې به د قران تلاوت کو خپل قران وایو په خپل زنانو قران وایو خپل بچو صحیح تربیت شروع کو په بچو باندې قران وایو او په دې خپل بچو کې کم از کم یو بچي دا مدرسې ته وقف کو دا ځان د پاره د آخرت توخه جوړ کو او په خپل بچو کې یو بچي حافظ عالم جوړ مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت الله علیه به فرمایل د کم پلار چې د محلي د امام سره مینه نشتروانه ده مدرسې بدی شي طالبان بدی شي حافظان بدی شي
قاریان بدی شي او ټول ورځ عالمانو مدرسو پسې خبرې کوي د دې پلار په لس پشته کې به حافظ او عالم نه پیدا کیږي که موږ وایو چې بچیم حافظان عالمان شي هر عالم به د سر تاج ګڼو هر مدرسه به د هدایت مرکز ګڼو او د مدرسې دا طالب علمان دا به جنتیان ګڼو حدیث کې راځي من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر المتعلمين تاسو کې چې څوک هم دا غواړي چې دنیا کې راته جنتیان ښکاره شي د دې د دین د زده کړې طالب علمانو ته ګورئ ستاسو بچي دلته مدرسې ته راځي نو تاسو هغه خوش قسمت یې چې ستاسو بچو ته فرشتي وزرې غواړي او پیغمبر علیه السلام فرمایي دا جنتیان دي د قرآن او د حدیث ته زده کړې والا نو چې ستاسو په محله کې مدرسه ده او ستاسو ماشومان مدرسې ته راځي او ستاسو په دې محلې په دې لارو کوڅو کې روزانه دې ماشومانو ته دا فرشتي وزرې خورئ او راغونډئ خورئ او راغونډئ خورئ او راغونډئ محله مبارکه ده که نه ده د فرشتو ماحول دی ستاسو کلي نه به شیطانان تښتي ستاسو کلي علاقې ته به د رحمت فرشتي راځي ستاسو مسجد مدرسه آباده ده تاسو به آبادي ستاسو کورونه به آبادي ستاسو په ټول کلي باندې رحمتونه نازلېږي ځکه دلته د قرآن درس کې تعلیم الصغار یدفع غضب الجبار د ماشومانو دا سبق د الله غصه سړی کله چې په یو کلي علاقه الله د عذاب اراده وکړي اول ته وګوري په مسجد کې مدرسه کې مکتب کې جامعه کې ماشومان ناست یو قاری سے ورته سبق ښیي او دا ماشومان په دې وړو ژبو باندې قاعده وایي ناظره وایي د الف باتا چغې وایي حافظان جوړېږي دا ماشومان نابالغ دي معصوم دي بې ګناه دي بې خطا دي غیر مکلف دي د دوی د اوازونو ته چې الله وګوري د الله غصه سړه شي اراده بدله شي او عذاب د کلي علاقې نه واپس زمونږ مدرسه آبادي موږ تاسو به آبادي او دا ستاسو بچي مدرسې ته راځي دا جنتیان دي د دوی دعاګانې قبلېږي دوی چې په دې کومه لاره را روان وي په ځمکه خپک دي ویمشون علی الارض والارض تستغفر له په ځمکه را روان دي دا ځمکه ورته دعا کوي الله دې ته وبخي الله دې ستا مور او پلار وبخي کوم مور پلار چې مسجد او مدرسې ته رالیږي الله دې ستا استادان وبخي وشهدت الملائکه بانه متقاء الله من النار اسمانونو کی فرشتي گوی ورکی دا د جهنم نه آزاد خلق دي دا په دنیا کې ګرځي دا جنتیان دي فوالذي نفسي بيدي ما من متعلم يختلف الى باب عالم الا قد كتبه الله له بكل قدم عباده السنه وبنى له بكل قدم مدينه في الجنه دا ماشومان چې د کورنا سپارو قران شریف راوالي دلته قران د زده کړې د پاره راځي پیغمبر علی السلام قسم خوري زما دي قسمی پاغه ذات د چا په قبضه کې چې زما ساده دوی چې دا واړه واړه قدمونه لري په دې یو قدم ورته د یو کال د نفلی قبول شوی عبادت ثواب ملوي دا خو نابالغ دي دا خو لا غیر مکلف دي دا ثوابونه د مور پلار په عملنامه کې لیکل کیږي وبنا له بكل قدم مدينه في الجنه په یو قدم ور جنت کې پورا خار جوړي زما محترم خپل ماشومان برالي په خپل ماشومان باندې قران وایي په خپل بچو کې به یو بچي حافظ عالم جوړو دا به د آخرت د پاره غټه توخی دا به زمون ستاسو د پاره صدقه جاریه نن ستاسو د بچو د ستربندی ده او دا دونه مزیدار پروګرام جوړ شوی دی علماء کرام راغلي دي او ستاسو بچو ته د ستربندی کیږي یا شوی ده او په سر وته د برکت لاس کې دي تاسو ورته ګورئ دا سي د خوشاله یو ورځ را روانه ده چې د دې مور پلار به الله د ستربندی کې میدان محشر کې دی حافظ قرآن تب الله وازو کی او میدان محشر کې به پیشي او بیا مور پلار وروړي مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه الله دې قبر د نور نه ډک کې هغه فرمایل حافظ قرآن تب د قیامت په ورځ میدان محشر کې یو لست جنت پاسپورټونه میلاو شي په یو پاسپورټ باندې په خپل جنت ته ځي لس پاسپورټ به الله ورکی په دې خپل کور خاندان رشتہ دار ځان سره بوزي مور پلار به الله وروړي په دغه میدان محشر کې به مور پلار ته الله د عزت جامې واچي او به د عزت تاجونه چنور به مقابله نشي کولی او صرف ستاسو د کلی علاقې مسلمانان بني د آدم علی السلام نواله قیامت ته پورې دا ټول انسانان به تماشا کوي او دا د عزت تاجونه به ور پسر کې د مور پلار د ستربندی ده دوی د خپل بچو سره خواري کړی دي او بچو باندې قران ویلي دي بچو نه حافظان علیمان جوړ کړی او به بدی حافظ قران ته ویل شي د خپل کور خاندان لس کسان پچا جهنم واجب شوی دی شفاعت او کزان سره جنت ته بوزه او د دې حدیث لاندې محدثینو
یو عجیبه خبره لیکلې ده چې د حافظ قرآن به د خپل کور خاندان د 10 کسانو شفاعت کوي او د بعضې رشته دار شفاعت به نه کوي. هغه څوک دی؟ کم رشته دار چې د دې طالب العلم د پاره رکاوټ جوړ شوی دی، د مخالفت یې کړی دی، دا حافظ قرآن به د هغه شفاعت نه کوي. مثلا کور کې پلار وی بچی مدرسه کې داخلوم د قرآن حافظ ته جوړو، او تری وی مړه مولا ته ولې جوړې؟ سکول کې داخل کا، کالج کې داخل کی، یونیورسٹی کې داخل کا، مولا ته ولې جوړې؟ ډاکټر ته جوړ کې، انجینیر ته جوړ کا. د خپل تر د مخالفت وکړه. اگر چې بچی د پلار داخل کې مدرسه کې د دنه د قرآن حافظ جوړ شو، خو دا بچی چې د قیامت پرز د 10 کسانو شفاعت کوي د خپل تر شفاعت بنه کوي. ته کدی ورته رکاوټ جوړ شوی، چرته به د طالب العلم د پاره رکاوټ نه جوړي، چرته به د قرآن د حافظ د پاره رکاوټ نه جوړي، چرته به د عالم د پاره رکاوټ نه جوړي، چرته به د خپل محلي د امام د پاره رکاوټ نه جوړي، او چرته به د مدرسې د پاره رکاوټ نه جوړي. د دې خلکو سره به مینه کو، محبت وکړو، تعاون وکړو، ښېګړې وکړو، دوی سره به ناسته پاسته کو. دا خلک به د قیامت پر ورځ شفاعت کوي. حافظ قرآن به د 10 کسانو شفاعت کوي، او عالم به د اسمان د ستورو برابر خلک ځان سره جنت ته بوځي. قف هنا پولیس سرات باندې ودرېږه، قف علی باب الجنه د جنت په دروازه ودرېږه، میدان محشر ته مخ کا. واشفع لمن احببت فانك لا تشفع لاحد الا شفيت فقام مقام الانبیاء. ته چې د چام شفاعت کې تا ته انکار نه کی، دی به د پیغمبرانو په ځای کې ودرېږي، شفاعت به کوي، او د یو عالم په شفاعت به د اسمان د ستورو برابر خلک جنت ته رواني. شهید بداو یو کسانو شفاعت کی، حافظ قرآن به د 10 کسانو شفاعت کی، حاجی صاحب به د 400 کسانو یا کورانو شفاعت کی. او د عالم کو بلا مقتدیان، مریدان، شاگردان، کلیوال، دوستان، خپلوان، اسیم د علاقې خلک او لری لری پورې خلک پیژني. د عالم د شفاعت کوټه دومره ده لکه د اسمان ستوري. د اسمان د ستورو تعداد د الله نه ما سوا بل چاته نه دی معلوم. د عالم په شفاعت به څومره خلک جنت ته ځي تعداد الله ته معلوم دی. او د عالم چې په پولیس سرات ولاړی، دا نن سبا چې موږ تاسو د علماء او مدارس سره څومره ښېګړې کوو، دا به هلته په کار راځي. دا یو کس به ورځي او د عالم ته به مخامخ کېږي، مولوي صاحب ما پیژني، ما خو نه پیژندې. یاره زه د میرآباد د علاقې ما او پوسخان کلي یادېږي، په هغې کې اوسېدم. هلکه ما خو نه پیژندلې، ذهن کې مې نه راځي. نو به ورته وایي یاره جیه زموږ ځای کې ستاسو مدرسه وه، او هغې له چې کوم ځای په کار و هغه ځای ما وقف کړی ومې پیژندې، رایاد مې شو. یاره جي شفاعت مې وکړه، ځان سره مې جنت ته بوځه. تاله غواسې من له اجازت درکړې دی به د هغه شفاعت وکړي. بل به راشي یاره جي مدرسه کې چې تعمیر شروع شو او په هغې کې هغه بلاکونه په کار و، هغه 1000 بلاکونه ما راوړي، هغه 1000 خښته ما راوړې وه، هغه 50 بورې سیمټ ما راوړي، 80 بورې سیمټ ما راوړي، سریه مې راوړې وه، باجري مې راوړې وه، شګه مې راوړې وه، طالبانو له مې جامې راوړې وې، طالبانو له مې چټایانې راوړې وې، طالبانو له مې کتابونه راوړي، په طالبانو مې یو ټیم روټۍ خوړلې وه، په طالبانو مې چیس کړې وه، مولوي صاحب تاله مې کپړې راوړې وې، تاله مې پیزار راوړې، ستا کور والے له کپړې پیزار، ستا کور ته مې په رمضان کې سودا دروړې وه. دا احسانات به ورته یادوي او د عالمان به شفاعت کوي. نو د دې علماو سره به ښېګړې کوو، د الله شکر ادا کوي چې په محله کې مدرسه شته، په مدرسه کې عالمان شته، په مدرسه کې د قرآن حافظان او قاریان شته، او د قرآن او د حدیث درسونه کېږي. د الله شکر ادا کوي. ستاسو په ټول کلي باندې د رحمتونو باراني، ستاسو دعاګانې قبلېږي. تاسو کور کې اوده پراته یو، دلته دا ماشومان سبق وایي، ستا ټول کلي باندې رحمتونه نازلېږي. ستاسو کلي ته شیطانان نشي راتلی، ستاسو د کلي علاقې نه شیطانان تښتي، د رحمت فرشتې راځي. نو خپل مساجد، خپل مدارس دا به آباد ساتو، خپل بچو نه به حافظان عالمان جوړو، خپل بچي به م رالیږو. دا 2 ذمه دارۍ دي ستاسو. یو به خپل بچي په شوق باندې رالیږئ. کم مور پلار سره چې د بچو احساس نی، غم نی، د خپل بچي تپوس پوښتنه نی، نو دا بچي نه کامیابېږي. که د قاري صاحب او مولوي صاحب ډېر د زړه ارماني چې یاره دلته ټول خلک ماشومان قرآن ووایي او په هر کور کې حافظان عالمان پیدا شي، او ستاسو مینه محبت نی، ستاسو تعاون نی، ستاسو ښېګړه نی، تاسو د خپلو بچو تپوس پوښتنه نه کوئ، دلته به د نیت برابر اجر ملاویږي، خو تاسو ته به فایده نه ملاوي. او که ستاسو د ټولو جذبې مینې محبتي ماشومان رالیږئ، مدرسه جوړه کړئ. مدرسه هم زیر تعمیر ده غالبا، او د تعمیر به پکې ډېر ضرورت وي. بل غیر خو مدرسه نه جوړوي، حکومت مدرسه نه جوړوي. د هغوی خو خوښه دا ده چې مسجد روان کړي، مدرسه روانه کړي، عالم ختم کړي، حافظ ختم کړي، قاري صاحب ختم کړي،
مسلمان ختم کی اسلام ختم کی دا غوی خدا کوشش دی من مسلمانانی من وی اسلام بمی مسلمان بمی قرآن بمی حدیث بمی او بچی به حافظان علیمان جوړو او مال بم لګو جان بم لګو کله دې سر ضرورت امراله د خپل سرونه بم د الله په نوم او د الله په دین باندې قربانو چې دا زمون ستاسو جذبه نو مالی قربانی بکم کو او جانی قربانی بم ان شاء الله کو خپل بچو کې به حافظان علیمانم جوړو او ان شاء الله د علماء سره مدارس سره د خپل مساجد د امامانو سره د دوی سره به خ تعلق ساتو دوی سره به همدردی کو دوی سره به خېګړی کو او داسې خېګړی به کو چې په پولیس رات ورته یادې من پښتانه خلک دي خدا کمزوري شته چې موږ د خپل امام خیال نه ساتو یا زموږ په مدرسه کې کم قاری صاحب زموږ بچو ته قرآن خي موږ داغه خیال نه ساتو په دې مدرسه کې به د قاری صاحب کې دي چې اول خو به تنخواهی نه او کینو 2000 2500 3000 دا زموږ د مدارسو تنخواهګانی زموږ په دې غټو مدارسو کې د غټو استاد تنخواه د 10000 نه زیات ني او د چپړاسي تنخواه څومره 30 35000 خو وي منګ له عالم د چپړاسي سره نه دی برابر کړیا سی وای چې د عالمانو به قدر کو منګ د عالمانو حق نه ادا کو منګ د خپل محلي د امام حق نه ادا کو بچو ته د 10 سپاری قرآن خي بچی نه د حافظ قرآن جوړي منګ تاسو دا غوي حق ادا نه کو د دوی را باندې حق دی نو دا حق به ادا کو ان شاء الله خېګړی بور سره کو مینه محبت بکو تعاون بکو مدارس به جوړو مساجد به جوړو او سوچ پدا کو چې دا موږ ځان له جنت کور جوړو بدلی به دنیا آخرت کې الله راکړي که موږ د الله په دین باندې 1 روپۍ لګو الله به لس راکړي لس لګو الله به سل راکړي سل لګو الله به زر راکړي زر لګو الله به لس زر راکړي من جاء بالحسنه فله عشر امثالها الله فرمای چا یو نیکی وکړه په لس چنده به بدلا ورکوم علی رضی الله عنه له یو ځل یو سائل را لوي د الله په نوم سره کا علی رضی الله عنه کور تلاړي او فاطمه رضی الله عنها نه تپوس کوي کور کې سشتا وې نور حسین شته یو شپږ درهم دي د وړو د پاره میخي وې وړو سره به بیا ګورو د الله نوم باندې ورکول دي نو هغه شپږ درهم هغه سائل لا ورکړي اسوالګر لاړي لک سات پس یو سړی را روان دي اوخې د پړی نه نیولې دي او چې علی رضی الله عنه تر نږدې شو د تاسو کوي د اوخ چرته بوځي دا خرصومه وي په سوې خرڅوي په یو سلسلويخ درهمه وي زما شو دی ونه پورې وتړه او تزه پیسې درلېګم سړی لاړې لک سات پس بل سړی را لوي دا چا دی دا د علی رضی الله عنه وي خرڅي وي یو خرصومه وي په سوې خرڅوي په 200 درهمه بس هغه پیسې ولا ورکړي او خیر روان ک علی رضی الله عنه یو سلسلويخ هغه مالک له ولېګلی او شپېتې کور ته راوړي شپږ را بار کړي شپېتې دن نکړي فاطمه له ورکړي دا والا او ورته وي دا چرته وي عجیب جواب ورک وی فاطمه ته ورېدلې چې الله وی چې زه په لس چند بدله ورکوم من جاء بالحسنه فله عشر امثالها چا یو راکړه لس به ورکوم تا شپږ ورکړي الله شپېته درکړي ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حدیثا د الله نه رښتیا خبره د بل چا کې دي انا اغیر ولد آدم والله اغیر مني پیغمبر علیہ السلام فرمای غیرتی زیم انسانانو کې الله زمانم زیات غیرتی دي الغیرت من الايمان غیرت د ایمان حصہ ده لا ایمان لمن لا غیرت له دا چې ایمان کامل نه دي څوک چې د الله په دین باندې غیرت نه کوي مسلمان به په مسجد او مدرسه او په عالم او په طالب او په قران او په حدیث او د الله په دین او د الله په لار کې خپل غیرت کار کوي مال بم لګي جان بم لګي الله به دنیا کې په لس چند بدلا ورکي او په آخرت کې سوچ بدا کو چې دا ځان له جنت کور جوړو الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین حضرت موجوده تقسیم انعامات وسره کوي ان شاء الله تقسیم حاجی انشاءاللہ تقسیم انعامات کو هغه نه پس په دعا کېږي دعا نه پس د مدرسې طرف نه څه تصدق شوی دی نو تاسو په ټول ساريږي درجه حفظ کې درې کسان پوزیشن کې دي اولنې